Assalamu alaikum. One of the most important topics of the day is rare earth metals. And what are the economic potentials in rare earth metals for Pakistan and for other countries of the world? Rare earth metals Mungsara ولې دومره اهم دي او دا why it is the center of debates around the globe. ولې په دنیا کې په هر ګوټ کې که هغه امریکا ده که چاینا ده که رشیا ده هغې د دې په تلاش کې ګوټ ګوټ ته رسي ایون یو بل سره پکې هغه رایولریز هم شروع کړي دي. نو ریر ارث میټلز امپورټنس باره کې بدن خبره کوو. ټولو نه مخکې دا امپورټنټ دي چې وات آر ریر ارث میټلز دا دي څه بیا د دې فایده څه ده د دې یوز څه کې دی او په کومو ملکونو کې دا ډېر زیات دي دا ټول کوېسچنز دي and today in this video I'm trying to consider these questions. ټولو نه مخکې ریر ارث میټلز چې کوم دي نو دا موږ سره تقریبا د 17 میټالیک ایلیمنټس فیملی ده along with 15 لینتنایډز دي موږ چې ورته کوم دا ایلیمنټس دي دا به تاسو په پیریوډک ټیبل کې کتلی وي. دې سره موږ سره سکینډیم دی ایټریم دی سکینډیم and yttrium دا زموږ سره ایلیمنټس دي او دا ایلیمنټس کلیکټیولی دی ټولو ته وایي ریر ارث metals or rare earth elements. دې لپاره دا یو ابریویشن هم یوز کیږي REE مطلب rare earth elements. اچھا دا ولې امپورټنٹ دي دا یو کوېسچن دی که نه دا ځکه امپورټنٹ دی چې د دې یوز زموږ سره د کور د استعمال د الیکټریک موټر نه والا جنریټر او ایون ایڈوانسڈ سیکیورټي سیسټمز کې لکه مونږه په ډیفنس سیسټم کې کوو د یو اس اے د F-35 جاست یادو F-35 نو دا یو د دې په انجن جوړېدو کې هم هیلپ ورکوي دا په دې جهازونو کې یوز کیږي دغه شان په الیکټریک موټرز کې یوز کیږي جنریټرز کې نن سبا څونه موږ سره ایویز راځي الیکټریک ویکلز په هغې کې د دې یوز ډېر زیات کامن دی. نو په دې وجه باندې چونکې دنیا روانه ده د سسټینیبل ډیولپمنټ سایډ ته شفټینګ کوي نو د دې د وجې ریر ارث میټلز امپورټنس هم سیوا شوی دی او په دنیا کې یو ګلوبل ریس روان دی چې د چا سره ډیر وي نو هغه به ګټه کوي. اچھا اوس بل امپورټنٹ خبره چې دا خو د ډیرو ملکونو سره وي لکه پاکستان سره هم شته ایران سره هم شته بنګلادیش سره هم شته نو ټولې ولې ځان ځان نه یوز کوي دا مې یو کوېسچن دی. اصل کې ریر ارث میټلز چې کوم دي نو دا د دې ایکسټراکشن مایننګ یوازې مسله نه ده مایننګ کوي نو مایننګ به وشي خو د دې چې کوم پروسیسنګ دی هغه بالکل په کمپلیکس لیول باندې پروسیسنګ کیږي د دې یو خو په ځمکه کې د دې ډېر لو کنسنټریشن وي په یو ځای کې نو هغې دپاره چې ته مایننګ کې یو غټ ایریا دغه کې نو کنسنټریشن د دې ډېر لو دی د دې لو کنسنټریشن حاصلولو دپاره به د دنیا پیسې خرج شي او غریب ملک د پاکستان په شان چې وي نو دوی به پې بالکل لکه هغه ټول یو غټ پیکیج به د خپل بجټ نه روباسي دې سایډ ته نو ګرانه شي د دې غریبو ملکونو لپاره. او دویم دا دی چې دا کمپلیکس پروسیسنګ فیسیلیټیز غواړي ځکه چې ته اورز نه دا بیلې او بیا مخکې نور کیپچرډ ویلیو ایډډ پروډکټس دي نه تیارې نو هغه ډېره زیاته خرچه په دې باندې راځي نو کنټریز دا نشي افورډ کولی یوازې نو دې دپاره بیا دوی غریب ملکونه بیا د مالدارو ملکونو سره MOUs وکړي میمورنډم اف انډرسټینډینګز او د هغې په ترو باندې دي دغه انویسټمنټ دلته راوړي او دا هر څه دلته بیا پروسس کوي او مایننګ هم دغه شان کوي. د دې سټریټیجیک امپورټنس خبره هم موږ دا وکړه چې په ایډوانس ډیفنس ټیکنالوژیز کې دا یوز کیږي دغه شانتې په الیکټریک ویکلز کې یوز کیږي په جنریټرز وغیره کې یوز کیږي. د دې چې کوم موږ سره په دنیا کې ټاپ ګلوبل سپلایر دی نو هغه چاینا دی او دا زه نه وایم دا د یونایټډ نیشن سره یو پارټنر ریسرچ انسټیټیوټ دی چې د هغې نوم دی ایلکس پارټنر په خپل ریسرچ کې وایي چې اراوند 70% of world mining چې څونه کېږي د rare earth metals دا چاینا الون کوي
صرف چاینا 70% of the global rare earth metals mining کوي. د دې سره سره د تقریبا 85% of REEs چې کوم پروسیسینګ دی هغه کوي دنیا ته، او تقریبا 90% of د دې rare earth metals نه دي میګنیټس جوړي د دنیا راټول 90% او میټل الایز دا ایکسپورټ کوي دنیا ته یوازې صرف چاینا. نو چاینا چونکه په ډېر غټ لیډینګ پوزیشن باندې دی، نو چاینا کین ډو اټ because of its preponderant economic structure and their utilized economy. که چې هر یو سېکټر ته هغه شانتي یو چنک پرووایډ کوي او هغه باندې خپل ډیولپمنٹ مخکې بوزي، نو چاینا په دې کې ټاپ سکور دی. ها دا نن سبا ریئر ارت elements چې کوم دي نو دا نن سبا د ډیپلوماسي یا موږ وایو چې د فورن پالیسی یو فیکټر هم جوړیږي، ځکه چې چونکه دنیا بدلیږي په بل سایډ باندې وړي، نو ډیفینیټلی دا په ډیپلوماسي کې ډېر غټ کردار ادا کوي. لکه موږ اسانه ژبه کې وایو ډونالډ ټرمپ چې وینزویلا باندې کم انویژن وکړ، نو په ښکاره خو موږ ته صرف دونه ښکاري چې دا د آیل لپاره او یا د ګولډ لپاره، خو نه د هغې نه شاته د REEs ریئر ارت ایلیمنټس ځکه چې دې ته اکسس کوي. د دې وجه دا ده چې کله چاینا ایکسپورټس بند کړل د 2025 نه بعد چاینا د REEs ایکسپورټس بند کړي دي او چې کوم لایسنسز به جاری کول نو هغه هم بند کړي دي. نو اوس د ورلد از ګوینګ فار ډایورسیفیکیشن لګیا دي ځان نور ایونیوز ګوري، نور کنټریز ګوري چې دا غینه REEs راولي. نو د ټرمپ لومبه چې کوم خبره راغله هغه دا ده چې زه د وینزویلا نه ځان لا ریئر ارت ایلیمنټس برابر کم. دویم انویژن چې کوم دی نن سبا ټرای کوي مې بي وی کی یا ویني کی هغه د ګرینلند کوي. ګرینلند له خو دې سمپل یو شیلډ ورکوي چې دا زمونږ سکیورټي کنسرنز دي د جاپان د رشیا د وجې او د چاینا د وجې، خو سمپل دا ایز شیلډ یوز کوي ځکه چې صرف په ګرینلند کې 1.5 میلیون ټنز اف ریئر ارت ایلیمنټس پاتې کیږي. نو چې دا دونه غټ خزانه باندې د لاسو لګېده ډیفینیټلی هی کین رول د ورلد، او هغه خپل یو نوې پالیسي راوستې ده په نیشنل ډیفنس سټریټیجي چې کومه ده د امریکا. نو په هغې کې هغه یو خبره کړې ده چې وی وانټ ا ډیسنټ پیس with China. Decent peace with China مطلب دا دی چې موږ به د چاینا سره جګړه نه کوو، we will not confront it but we will face it with strength. موږ به د قوت سره د هغې مخې ته ودرېږو، جګړه به نه کوو خو ځان به دونه مضبوطو چې چاینا شاته پرېږدو. نو دا یو نوې داسې د یو پالیسي راغلې ده چې د هغې لپاره دې لګیا دي ګرینلینډ باندې د انویژن کوشش کوي. د دې نه علاوه اوس یو ډېر مزیدار بله خبره د پاکستان په دې کې نن سبا اهمیت دی. what is the symbolism of Pakistan in this race for rare earth elements؟ د پاکستان څه امپورټنس دی؟ اچھا پاکستان دا دی چې موږ په 2025 کې یو کلیم کړو چې یاره زموږ سره د دنیا پوټینشل ریزروز دي او وی وانټ ټو کیش اټ. د هغې لپاره اکارډینګ ټو ډان نیوزپیپر، د ډان نیوزپیپر د سپټمبر 2025 مطابق پاکستان د میسوري بیسډ یو کمپنی وه چې د هغې نوم دی USSM. د دې سره موږ د $500 million یو MOU ساین که اګریمنټ شو چې دی به دونه انویسټمنټ کوي زموږ په مایننګ سیکټر کې او موږ به REEs روباسو. نو دا ښکاره خو اټ از really employing glorious prospects for Pakistan، خو مې بي چې داسې ونه شي ځکه چې د پاکستان دې ټایم کې په دې کې کریډیبلیټي نشته چې زموږ سره ریئر ارت میټل څونه دي. ګوره په پوټینشل ریزروز کې او په پروفډ ریزرو کې خو ډیفرنس شته که نه؟
نو موږ سره پټنشل هم یادو چې دومره دي د $250 million او ایون د بلیونز پورې موږ وو چې د دونه موږ سره پټنشل ریزرவ்સ دي اپرووډ ریزرவ்સ سونه دي د باندې کار په کار د دې لپاره په پاکستان له پکار وي چې دی اګریمنټ سکی د انټرنیشنل لیبارټری سره او غیر شي دلته خو صحیح طریقې سره زمونږه ټیسټینګ وکړي د دې د زمکې موکي او د هر یو شي ټیسټینګ وکړي چې پته ولګي چې زمونږ سره څومره ریسورس پراته دي د نه علاوه زمونږه چې کوم منیسټري اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي چې کوم دی د لا پکار دی کوارډینیشن د پروینشل منرل سېکټر سره چې دی هم خپل منځ کې کوارډینیشن سره دا کارو کی او دا سی ایکسپلور کی چې زموږ سره څومره پراته دي او پاکستان چې راکم ایم او یو کړی د 500 نو مونږه د نیوډیمیم د پاره او د پریزوډیمیم د پاره کړی دی نیوډیمیم اینڈ پریزوډیمیم دا په جیټ انجن کې جوړیږي استعماليږي د دینه زموږ سره د جازونی انجن جوړیږي او هغه د سي جوړیږي چې کله موږ د دې های سټرنګ الای د میګنیشیم سره جوړ کو د نیوډیمیم او د پریزوډیمیم های سټرنګ الای د میګنیشیم سره جوړ کو نو دا جیټ انجن کې هیلپ ورکوي کوم چې زموږ په پاکستان کې فرنټیر ورک ارګنایزیشن جوړي او پاکستان کې ډومېسټیکلی یوز کیږي او د نورو غریبو ملکونو ته مونږه جیټ انجنز بیا ایکسپورټ کوو نو د دې یو موضوع شوی دا الله دې وکړي چې دا کامیاب شي خو دا ټول امپورټنت خبره ده چې پاکستان سره چونکې ریر ارث الیمنټ شته او مونږه را میټیریل ایکسپورټ کوو سمپل را میټیریل نو را میټیریل ایکسپورټ کول مطلب دا دی چې دا کمې پیسې نو چې کله پیسې لګي شي نو بیا پاکستان خو هغه شان ترقی نشو کولای نو ضروری دا ده چې مونږ داسې اګریمنټ وکړو انټرنیشنل فرم سره چې هغه مونږ لا په پروسیسینګ بیسډ چې کوم فیسیلیټیز دي کوم چې په پاکستان کې نشته نو چې مونږ له دا ډیولپ کی په قلار د انویسټمنټ سره مونږ له دام دغه کی او د پاکستان په خوره دننه د دې ریر ارث الیمنټس پروسیسینګ کیږي نو دا باندې مونږ بل ځان د پر ارزان یوز کوو بلکې ټول دنیا ته بیا ارزان ریټ باندې ورکولم شو نو د دې فائدہ به بیا له پاکستان ته وي اوس پالیسی میکرز او ګورنمنت دا وکړ دي چې داسې مو یو ساين کی چې د پاکستان economic potentials کوم دي چې دا انلیش شي او د خاورې ته ګټه راشي so that's all for today مخکې د چا څه کوېسچن وي you can ask it feel free to ask any type of question related to this topic or related to any other geopolitical issue and we will discuss it in the next video inshallah thank you so much take care of yourself Allah Hafiz